ځانمرګي برید شوی دی چې زموږ په پښتو ژبه کې ولا خودکش حمله وایي. امپایر دی د پنجابیانو یو سلطنت خلک داسې پراته وو د لاسونه یې نه وو د مخونه یې نه وو لکه ډېر سخت ظلم شوی و. انسانانو غوښې په دریم چت باندې لویږي په داسې طریقه باندې ظلم کېږي. هغه به ورټوپ کړی هغه پولیس دا سړی قابو کو په دغه ټایم کې دا دماکه چې خودکش ونه دا وشوه. وزیر اعلی صاحب چې زمونږ راغی او د هغه سره چې بیا د سوات کوم نمایندګانو په هسپتالونو باندې وګرځېد د کیمرې ورسره وې صرف هغو ځان له ویډیوګانې جوړې کړې هغوی نه د دې خو واضح یو پیغام دی چې زما وزیر اعلی ښه ښکاره د دغه خلکو سره جوړ دی. هغه خلک دا بیانونه ورکوي چې وزیر اعلی زمونږ سړی دی په بندو کمرو کې دی هلته کې د خلکو په خپو باندې لاس ږدي چې موږ ته څه مه وایئ 15 کاله موږ په دې اقتدار کې پرېږدئ چې تاسو څه وایئ نه هغه به کېږي. چې یو سړی د سهار نه راپاسي او د ماښامه پورې د کیمرې مخې ته ګډېږي او هغه بیا راپاسي او د دې قوم فیصلې کوي او په ریاست باندې تنقید کوي. هغه د سیاستونو څه خبر دی او هغه د ریاست د مسلونو څه خبر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم قاری ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل. یقینا دا هغه ځای دی دا هغه مقام دی کوم چې دلته ځانمرګي برید شوی دی چې زموږ په پښتو ژبه کې ولا خودکش حمله وایي. یقینا د سوات علاقه کابل چې کوم دی دا یو ډېر درانه یو ډېر پښتانه یو درانه خلک دي. همیشه دلته زمونږ هغه خلکو چې کوم زمونږ د دې سیمې اوسېدونکي نه دي دغه ځای ته د نقصان رسولو کوشش کړی. اوس چې دی لکه بیا هغه د امن دپاره چې کوم خلک دلته راوچت شوي یو اواز اوچت شوی دی یو ډېر ښکلي خلک ډېر درانه خلک د یو کور زمونږ چې کوم د قانون واکداره دي هغه د دې خلکو د محافظت لپاره دلته ولاړي خو د بده مرګه هغه داسې ښکار شو چې دا علاقې دا بیا دوباره د دهشتګردۍ ښکار شوې. تاسو په دې ځای په دې مقام باندې ګورئ ما سره خلک موجود دي دا د دې ځای کې صرف د دې سیل لپاره نه دي راغلي دا صرف د دې غرض لپاره راغلي چې د خلکو سره ډېر زیاتی شوی دی. د یقینا د دې خودکش حمله ور په سوشل میډیا باندې چلی شناخت هم شوی دی او د دې تصدیق هم کوو پولیس والا سره به هم تفصیلا خبر کوو. السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام. څه مو لیده زموږ د کتونکو ته وښایئ ډېر قیامت حالات و ډېر موږ چې ولیدل موږ په رامنډې ووهلې دلته کې د خلک داسې پراته وو د لاسونه یې نه وو د مخونه یې نه وو لکه ډېر سخت ظلم شوی دی. دا اخري ټایم کې دلته کې امن جلسه وه هغې اخري بس 5-10 منټو خطاب و هغې نه پس دا ډایرکټ وشوه دلته کې کمبې سره او ډېر بد حالات و لکه یو قیامت په ناظر و 2-3 ځوانان پکې شهیدان شوي یو ډاکټر صاحب و هغه د 5 خویندو یو ورور و ټول پکې داسې شهیدان شوي لکه موږ خپله تللو د سیدو اسپتال ته لکه وینې ضرورت و اوس هم خلک زخمیان دي هلته کې اوس هم امداد ضرورت دی لکه پښتنو سره بس ډېر ظلم چالو دی. دا ووایه زموږ د کابل د سوات دا سیمه دا خو ډېره پرامنشي وه. زه 2 ورځې مخکې هم خوځاخلي ته راغلی ما یو ډېر چهل پهل ولیدو لکه ولې دا خلک دا کوششونه کوي هغه ترهګر لکه دا خلک ټول د امن پسند خلک دي. امن خرابوي امن د دې ځای کې ډېر امن دی خلک دلته چکرو باندې راځي او لکه ډېر ښکلي موسمونه یې دي هر څه یې دي لکه بس امن خرابوي. دا ځای پرامن علاقه ده لکه دلته کې موږ خپله د کراچۍ یو دلته راځو 6 میاشتې اوسېږو لکه ډېر امن واله دا ما پهله ځل وکتل او دا مناظر او دا خلک او دا هغه بیان کولو نه دي هغه دا چې کوم یو لهر را روان دی د دهشتګردۍ دا یو داسې ګیم دی که نه چې دا صرف انسانانو په غوښو باندې چلېږي. د دې حقیقت دا دی که نه چې د پښتون وینه په کار ده هغه طاقتونو ته کوم طاقتونه چې د پیسو په سر باندې وینه خرڅول غواړي بس نور اسم نشته دی دغه مونږ خرڅېږو او د هغې د ټولو نه پرامن او بهتر حال دا دی چې عوام راوځي احتجاج وکړي خپل پرامن احتجاج وکړي عوام خپل طاقت وښیي د دنیا ته او دا وښیي چې یاره مونږ د امن سره ولاړ یو د هر قسم دهشتګردۍ خلاف یو
خو د بده مرغه زمونږ په وطن د داسې خلکو په اختیار کې دی چې هغوی د عوام دپاره هېڅ هم نشي کولی. زمونږ د پښتنو لیډرشپ چې کوم دی هغه داسې لیول ته راغلی دی چې صرف د مفاداتو هغه سیاست دی او هر سړی خپل مفاد ته ګوري. د زندګۍ د انسان او د انسانیت د دې قدر د چا سره هم نشته. انسانانو غوښې په دریم چت باندې لویږي، په داسې طریقه باندې ظلم کېږي او دا هم د گیم پلان یو حصه لکه د گیم پلان د حصې نه بغیر دا کار نشي کېدی، ځکه چې ټارګټ ځای زما هغه د غریب پولیس والا ګیټ دی کوم چې په خپله باندې په جیب کې 100 روپۍ د خوراک دپاره نه لري. دا غریب خلک په دې پولیس کې خاص کر برتی دي. د کم انسان چې بیګاله د ډوډۍ درک نه لګي، د کم انسان چې دا درک لګي چې یاره زه به د ماره بل طرف داسې وسیله شته چې زه به رزق پیدا کړم، نو لکه څوک د دې بمونو مخې ته نه ودرېږي. موږ قربانیانو په وجه دا علاقې دا محلې دا کوڅې دا چهل پهل دا آباد شو، واپس د هغې دا کوشش کوي د دې د روکتام دپاره به موږ څه کوو؟ لکه د دې لپاره د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی که نه هغه افرادي قوت دی. ستا په ملک ستا په وطن باندې چې کله د ټولو نه غټه سخته راځي د هغې مخنیوی صرف یو افرادي قوت کولی شي. افرادي قوت دا دی چې عوام په خپل طاقت شو کړي ټولې دنیا ته چې موږ په دې دنیا کې ژوند تیرو او امن پسند ژوند تیرو. زموږ بچي زنانه دا بازار دی، دا به دې بازار کې چې دا قسم حالات وویني او انسانانو د غوښو باران وویني چې په هغوی باندې راپرېوځي، نو لکه دا موږ دا خو د دنیا نه شوه. لکه نن سبا د 2026 دی، دا خو د انسانانو غوښې په خپل وطن کې تویږي او د دشمن پته نه لګي. او قدرمنو پښتنو، زه په هغه مقام په هغه ځای باندې موجود یم چې دا کابل پولیس سټیشن دی او دلته یو بمي چاودنه شوې ده. د واقعیا باره کې به دیو سره تفصیلا خبرې کوو. دیو په خپلو سترګو باندې څه ولیده او دې پسې شاته هغه څه محرکات دي. کیمرا کولو ډېره مهرباني ورور، د بده مرګه ډېره غټه پېښه وه، ډېره غټه افسوسناکه واقعه وه. او موږ دې کتونکو ته وویل چې تاسو څه ولیده، څه ټایم و، آیا دا حملاور چا لیدلې، څنګه راغلی، په کومه لار راغلی؟ ډیره زیاته مننه ستاسو. دلته په دې چوک کې چې کوم احتجاج روانو نو په بار د پولیسو د احتجاج والا ته وینا وکړه چې حالات ښه نه دي او لکه دلته ګڼه مه جوړوئ. د هغې په وجود باندې دا خلک څو پیرې خواره شو، خو بیا به راغونډ شو. نو بیا لږ ټایم کېده، 6 بجې وې چې د دې تاڼې مخې ته یو موټرسایکل والا راغی او په موټرسایکل باندې ناست و، خو چې یو 2 منټه وشو او دا موټرسایکل والا چې و دا وایي دې ګڼې له راته خو یو پولیس و، هغه به ور ټوپ کړی. هغه پولیس دا سړی قابو کړ. په دغه ټایم کې دا دماکه چې خودکش ونه دا وشوه. خویندې میندې به دې بازار کې ماشومانان وو، خلک راغونډ شوي. پولیس چې دغه د درې ګیټ مخې ته ولاړ و، هغه پکې شهیدان شو، دنیا پکې زخمیان شو. هغه ماشومانانو ژړل، هغه زنانه وو ژړله او دا قوم چې و دي به دا مړي نیوسئ سیول ګاډو ته ورګزارل دا مریضان، څه امبولینسو ته، څه د موبایلو ته. د کابل په هسپتال کې هم دا غوبل جوړو، سیدو په هسپتال کې هم دا غوبل جوړو. هغه قوم چې و نه بیا هم راغونډ شوي او هغه چغې والې، خو هغه کم مریضان او هغه کم شهیدان چې پراته وو د هغې فکر د چا سره نه و. پاکستاني په دنیا کې واحد داسې یو قوم دی چې د دې قوم مور او پلان مړه شي، نه 3 ورځې هغه په لاس نیوه کې ناست چې 4مه ورځ راشي نه د هغو نه هغه خپل مړی یاري. دا کومه واقعه چې وشوه، غم درد د هغه خلکو سره دی چې د چا د کورونو نه جنازې ووتې، د چا مریضان په هسپتالونو کې پراته دي. نن هم هغه قوم دی، هغه بازارونه دي، هغه خلک دی، ښه خوشحالي دی. د چا په ذهن کې هم دا نه راځي چې د کابل د تاڼې مخې ته دماکه شوې ده. دې قوم له پکار ده چې دا څنګه د غفلت په خوب باندې ودی راپاسئ او انساني همدردي شروع کوي د یو بل سره. نه د قوم دا لالچ دی چې پښتون دې برباد شي، خو چې زه ښه شمه یو د بل خپې وایي. صابر بھائی دا راته ووایه د دماکې نه بعد ته زمونږ د صوبې وزیر اعلی نور هم د حکومتي داسې چارواکي راغه، دلته خلکو سره مذمتونه مو کړه، هسپتال ته هم لاړه، زخمیانو سره میلاو شو. څه پیغام هغوی دلته ورکړو چې لکه هغې سره به داسې امن راشي یا داسې د خلکو له به څه تسلي څه میلاو شي؟ وزیر اعلی صاحب چې زمونږ راغی او د هغه سره چې بیا د سوات کوم نمایندګانو په هسپتالونو باندې وګرځېده، کیمرې ورسره وې، صرف هغو ځان له ویډیوګانې جوړې کړې، هغه ایکټینګ یې د قوم سره وکړو، مذمت یې وکړو. وزیر اعلی په خپله باندې دا پیغام جاري کړ چې په بونیر کې هم څه کېدو واله دي چې د قوم نمایندګان په اسمبلې کې دننه ناست او هغه نمایندګانو ته دا پته لګي چې په دې ځای کې څه کېدو واله دي، په هغه ځای کې څه کېدو واله دي، او موږ قوم راوځو او په چوکونو کې ولاړو او احتجاجونه کوو. موږ له پکار ده چې راپاسو دا کوم نمایندګان چې د دې قوم دي
د دې په دروازو کې کینو احتجاجونه شروع کو کله چې دا خلک د اسمبلیانو نه مستعفي شو اټومیټک په دې ملک دنه امن راغی چې زما وزیر اعلی کولاو دا پیغام ورکړي چې په پلان کې ځای کې دا کېدو والا دی هلته کې نه دې خو واضح یو پیغام دی چې زما وزیر اعلی ښه ښکاره د دغه خلکو سره جوړ دی هغه خلک دا بیانونه ورکوي چې وزیر اعلی زموږ سړی دی او وزیر اعلی تش بیانونه کوي په ډېر کې هم د اعلان وکړه د پولیسو دپاره که نه د روټۍ دپاره چې 100 روپۍ هغوله ورکوي وی موږ به 10,000 روپۍ ورکوو هغه بیان دی په هغې باندې ردي عمل ونه شو دلته کې راغی ایکټینګ وزیر اعلی وکړه د سوات چې کومې کامیابي شوي دي او په صوبایي اسمبلۍ کې ناستې دي او د هغو چې کومې چمچې دي د وزیر اعلی نه باس پاس تاویدې ځان له ویډیوګانې وکړې هغه وزیر اعلی خپل گاډي ته وخت پروتوکول پسې ورپسې و هغه به لاړ شي په اسمبلۍ کې به راسي هغه د سوات کمبي چې دي هغه به په اسمبلۍ کې ناستې د دې قوم دا اینې چې دا خلک سکي کم ټیکسونه چې د دې قوم نه راغونډېږي د دغه خلکو په خاندانونو لګي د دغه خلکو په پرورش باندې لګي قوم چې دی په قوم باندې څه نه لګي څه کم 3 کاله دي په دې اسمبلۍ کې تېر کړه د 3 کالو نه دي دا قوم ګمراه کوي دا چغې وایي چې موږ نن عمران خان نه وباسو سبا عمران خان نه وباسو په بندو کمرو کې دی هلته کې د خلکو په خپو باندې لاس دي چې موږ ته څه مه وایئ 15 کاله موږ په دې اقتدار کې پرېږدئ چې تاسو څه وایئ نو هغه به کېږي هم دې د خیبر پښتونخوا پښتنو په عوامي نیشنل پارټۍ باندې د 2013 نه واله د 2008 نه واله د 2013 پورې دا انظامات لګولو چې اسپاندیار دا پښتانه په 35 میلیون ډالر باندې خرڅ کړي دي نن چې زموږ صوبایي نمایندګان دي او کوم دا ایکټینګ چې کوي وزیر اعلی هغه راغی وایي دا د مرکز اختیار دی او د مرکز دا دهشتګردي کوي نو د نیشنل پارټۍ په ټایم کې په صوبې دهشتګردي کول او چې د دې ټایم راغی نو په مرکز باندې انظامات لګوي نو دله بیا پکار ده چې د اسمبلیانو نه مستعفي شي د خیبر پښتونخوا پښتانه چې دي دا بې غیرته خلک نه دی دوی په کشمیر کې جنګېدلي دي په انډیا کې جنګېږي د دې خپلې خاورې په خپله باندې حفاظت کولی شي خو چې نمایندګان ستا کرپټ دي نمایندګان ستا په بندو کمرو کې یو شان خبرې کوي په پرن باندې د کیمرو مخې ته بل شانتې خبرې کوي صرف ویډیوګانې جوړوي چې قوم د دې دا چیخري یعنې عملي کردار دي دا خلک صابر به اداره ته ووایه چې لکه د سوات د کابل دا خلک یو اواز کوي چې موږ امن غواړو د امن راغوښتو دپاره امن راتلو دپاره به کومو لارو نه موږ تېرېږو موږ خو هغه قربانیان هم ورکړي دلته نه خلکو هجرت هم وکړي لاړه او واپس هم راغله الله تعالی هغه سختې تېرې کړي د بعد مرګه بیا موږ له داسې واقعیاتو د داسې افسوسناک واقعیاتو ښکار کېږو څنګه به امن راځي امن تر هغې پورې نشي راتلی کله چې د قوم نمایندګان نشي د دې صوبې سره همدردي کوي د دې خپل قوم سره همدردي کوي د دې صوبې نمایندګي په غیرت باندې کوي د چا په خپو باندې لاسونه نږدي چې یاره ما په دې کرسۍ باندې ساته ستا رضا به کوم کله چې بې اختیاره خلک راشي نه همیشه دپاره به د دې قوم سره دا چلونه کېږي قوم له پکار ده چې دا کم خلک تاسو اسمبلیانو ته لیږلی دی او موجوده په اسمبلیانو کې ناست دي یو په یو باندې انظامات لګوي بل په بل باندې انظامات لګوي چې دغه خلک مکمل مستعفي شي او د اسمبلیانو نه راوځي او په دې ملک کې داسې قسم واقعي کېږي په خپله به دا قوم راپاسي په ریاست باندې به تنقید کوي اوس زمونږ نمایندګان چې دي هغه هم په ریاست باندې تنقید کوي کوم چې عوام دي هغه هم په ریاست باندې تنقید کوي قوم ته دا پته نه لګي چې زه نماینده اسمبلۍ ته ولېږم د ده په لاس کې څه اختیارات دي دی به د دې صوبې دپاره څه کوي دی به د دې قوم دپاره څه کوي خو هر سړی په بړستنه کې پروت دی د هغې نه ویډیوګانې کوي یو وایي زما هغه 10 لاکو خلکو وکته بل وایي زما هغه 15 لاکو خلکو وکته چې یو سړی د سهار نه راپاسي او د ماښامه پورې د کیمرې مخې ته ګډېږي او هغه بیا راپاسي او د دې قوم فیصلې کوي او په ریاست باندې تنقید کوي هغه د سیاستونو څه خبر دی او هغه د ریاست د مسلونو څه خبر دی او هغه د وخت د نمایندګانو نه څه خبر دی صابر بھائی ستا ډېره مهرباني ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې دي وکړې او ستا د اواز د پورته کوونکو دی لازمي ستا ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسئ هغه اواز به موږ تر مرګه پورې اوچتو که په دې کې زموږ سرونه ځي او که زموږ سره هر څه کېږي دا به موږ جنګېږو د دې خاورې دپاره